بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 115 نمبر درس دی او د ثلاثي مجرد شپږ قسمونه دي. دا باب ان شاء الله دویمه حصه شروع شوه. د ثلاثي مجرد شپږ قسمونه دي. د ثلاثي مجرد شپږ قسمونه دي. ثلاثي ما تاسو ته ویلو درې ته وایي. مجرد معنی ده صرف، چې صرف په فعل ماضي په اوله صيغه کې صرف درې حروف وي، هغه د ثلاثي مجرد وایي. او چې د فعل ماضي د اولي صيغې باندې د درو حروفو نه زیات حروف پکې، هغه د ثلاثي مزید فی وایي. ٹھیک شو؟ او دې ته شپږ ابواب وایي. د ثلاثي مجرد د شپږ قسمونو د شپږ ابواب وایي. د ثلاثي مجرد د شپږ قسمونو د شپږ ابواب وایي. اول قسم دا دی فعل. فعل مضارع کې به فعل ماضي کې به عین کلمه مفتوح وي. عین کلمه به څه وي؟ مفتوح وي. او په فعل مضارع کې، په فعل ماضي کې به عین کلمه مفتوح وي، په فعل مضارع کې به عین کلمه مضموم وي. ٹھیک شو؟ لکه نصر ینصر، فعل یفعل، لکه نصر ینصر، نصر ینصر. یا دغه شان دي ګوره خرج یخرج، یا دخل یدخلو. ٹھیک شو؟ دخل یدخلو. نو ګورئ د دې کې دا فعل ماضي چې دا په دې فعل ماضي کې عین کلمه مفتوح ته زبر والا ده، او په فعل مضارع کې عین کلمه دا پیش والا ده. دخل دا کې خا دا عین کلمه ده، دا مفتوح ده. ٹھیک شو؟ او دا یدخلو کې خا عین کلمه ده په فعل مضارع کې، او دا مضموم ده. ٹھیک شو؟ نو نصر ینصر، خرج یخرج، دخل یدخلو. که تاسو کتلی نو یا به چېرته په دغه کې دا په لغاتو کې یا به چېرته مصدر ته مخې ته لیکلي یې نون. د نون مطلب دا دی چې یاره دا د باب نصر ینصر نه دا صیغه جوړه شوې ده. دا لفظ یا دا فعل ماضي یا دا مصدر دا د نصر ینصر باب نه ده. ٹھیک شو؟ اوس وګورئ دویم قسم د ثلاثي مجرد فعل یفعل. فعل فعل ماضي ده، یفعل فعل مضارع ده. په فعل ماضي کې عین کلمه مفتوح، او په فعل مضارع کې عین کلمه مکسور ده، کسرې والا ده. لکه ضرب یضرب، نو ضرب کې وګوره را مفتوح ده، په فعل ماضي کې عین کلمه مفتوح ده، او په فعل مضارع کې عین کلمه مکسور ده، کسرې والا ده. نو ضرب یضرب. یا دغه شان دی ګورئ غفر یغفر. ٹھیک شو؟ یغفر. ٹھیک شو؟ یا ګورئ ظلم یظلم. نو وګورئ دا داسې صیغې دي چې د دې عین کلمه مفتوحه ده. دا غفر یغفر، ظلم یظلم. عین په فعل ماضي کې عین کلمه مفتوح ته دا فاور دا مفتوح ته، دا عین کلمه ده او دا مفتوح ته. ٹھیک شو؟ او یغفر کې عین کلمه دقه فا ده، دا عین کلمه ده او دا مضموم ده. ٹھیک شو؟ ظلم یظلم، ظلم کې د لام عین کلمه ده، مفتوح ده په فعل ماضي ده. او یظلم کې دقه لام عین کلمه ده او دا مضموم ده. ٹھیک شو؟ نو فعل ماضي کې عین کلمه دا مکسور ده. عین کلمه په فعل ماضي کې عین کلمه مفتوح وي، او په فعل مضارع کې عین کلمه مکسور وي. دلته کې عین کلمه مکسور ده. ٹھیک شو؟ نو یا نجح ینجح، نجح ینجح. ٹھیک شو جی؟ نو دغه څو قسمونه دي د صيغو. دا چې دي د فعل مضارع د فعل ماضي به مفتوح وي او فعل مضارع به مضموم وي. یو قسم د ثلاثي مجرد دا دی. دویم قسم د ثلاثي مجرد دا دی چې عین کلمه به مفتوح وي او فعل ماضي کې، او فعل مضارع کې به عین کلمه مکسور وي. خاجي دریم قسم د ثلاثي مجرد داسې دی چې په فعل ماضي کې به عین کلمه مکسور وي، کسرې والا، زیر والا وي، او فعل په مضارع کې به عین کلمه مفتوح وي. لکه سمع یسمع، یا شرب
شربه. نو ګوره د شربه کې دا را چې ده دا عین کلمه ده، عین کلمه، او دا مکسور ده، په فعل ماضي کې دا مکسور ده. او اوس په دې مضارع راځي شربه یشربو، شربه یشربو، سمع یسمع باب نه ده. یا ګورئ علمه، علمه یعلمو، یعلمو. ٹھیک شو؟ او دې ته مخې ته لیکلي یې سین چې یاره دا د سمع یسمع باب نه دی. دا غفر یغفر یا ظلم یظلم دې ته به لیکلي ضاد چې دا د ضرب یضرب باب نه دی. دخل يدخل دې ته به لیکلي نون چې دا د نصر ینصر باب نه دی. دغه شان دی وګوره په فعل د فعل د ثلاثي مجرد څلورم قسم چې فعل ماضي به عین کلمه فعل ماضي کې به عین کلمه مفتوح وي، فعل مضارع کې به عین کلمه مفتوح وي، لکه فتح یفتح. ٹھیک شو؟ دغه شان نور ورپسې صيغې نو هغې ته به فا لیکلي مخې ته. د فا مطلب دا دی چې یاره دا د فتح یفتح باب نه دی. دغه شان دی د ثلاثي مجرد شپږم قسم چې د فعل ماضي کې به عین کلمه مضموم وي، فعل مضارع کې به عین کلمه مضموم وي، لکه مثلا کرما یکرمو، کرما یکرمو. نو دا کرما یکرمو باب دی، دې ته به کاف لیکلی کاف. نو دا مطلب د کاف مطلب دا چې دا د کرما یکرمو باب نه دا مصدر یا دا صيغه اغوستل شوې ده. بیا د ثلاثي مجرد شپږم قسم چې عین کلمه به په ماضي کې مکسور وي او عین کلمه به په مضارع کې مکسور وي، لکه حسبه یحسبو، حسبه یحسبو. دې ته به لیکلي یې ح به ورته لیکلي ح چې یاره دا ح باب دی. ح مطلب دا دی چې حسبه یحسبو باب نه ده او دا ډېره کمه استعمالیږي، ډېره کمه استعمالیږي. ټیک شوه؟ نو دا په د ثلاثي مجرد شپږ قسمونو کې موږ سره د دې لږ ډېر مثالونه ولیکل او دغه مو ورته په دې پوه کړئ چې یاره د مصدر ته کله نون لیکلي نو پوه شئ چې دا نصر ینصر باب دی. کله یو لفظ ته ضاد لیکلي پوه شئ چې دا د ضرب یضرب باب نه دی. کله سین لیکلي پوه شئ چې دا سمع یسمع باب نه دی. کله یو لفظ ته فا لیکلي او دا بریکټ ورته داسې تو کړي نو پوه شئ چې دا فتح یفتح باب نه دی. کله کاف لیکلي او بریکټ ته تو کړي پوه شئ چې دا د کرما یکرم باب نه لري. او کله یو ح لیکلي بریکټ ته تو کړي نو پوه شئ چې دا د حسبه یحسبو باب نه دی. نو دا موږ سره ثلاثي مجرد شپږ قسمونو د دې صرف اول قسم دی فعل يفعل، دویم قسم فعل يفعل، دریم قسم فاعل يفعل، څلورم قسم فعل يفعل، پنځم قسم فعل يفعل، شپږم قسم فاعل يفعل. ٹھیک شو؟ نو دا عین کلمه په ماضي کې مفتوح په مضارع کې مضموم یو قسم دا دی د ثلاثي مجرد. دویم قسم د ثلاثي مجرد دا دی عین کلمه ماضي کې مفتوح او په مضارع کې مکسور. او دریم قسم د ثلاثي مجرد دا دی چې په ماضي کې عین کلمه مکسور او په مضارع کې عین کلمه مفتوح. او بیا څلورم قسم د ثلاثي مجرد دا دی په ماضي کې عین کلمه مفتوح او په مضارع کې عین کلمه مفتوح. بیا پنځم قسم د ثلاثي مجرد دا دی په ماضي کې عین کلمه مضموم او په مضارع کې عین کلمه مضموم. بیا د ثلاثي مجرد شپږم قسم دا دی چې عین کلمه په ماضي کې مکسور وي او په دغه کې په مضارع کې مکسور وي. نو ان شاء الله د دې به ان شاء الله د نصر ینصر اول به صرف صغیر گردان کو، بیا به دغه یو څو مصدر د هغه گردانونه به هم د تویم چې دغه شاته گردانونه د دې وکي. نو اوس په د دې مونږه د دې نه اوس پورې چې مونږه کم د نصر گردان کړو نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرت نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتنا نصرت نصرنا. او د دې بیا هغه فعل مضارع شو، بیا نفي، بیا جحد، دا مجهول وغیرہ. نو دغه ته صرف کبیر وای. پورا گردانونه چې مونږه کول کنه د یوې صيغه نو دغه ته صرف کبیر وای. صرف کبیر معنی چې غټ گردان. اوس د نصره صيغه ده نو اوس د دې پورا سور لسوانه صيغه وایا. ینصر صيغه ده د دې اوس پورا سور لسوانه صيغه وایا، دې ته صرف کبیر وای. او اوس د دې د ماضی نم یو صيغه راواخله، مضارع نم یو صيغه راواخله او به مصدر راواخله. بیا د مجهول ماضی یو صيغه راواخله، بیا د مجهول مضارع یو صيغه راواخله، به مصدر راواخله. بیا په دا ټول د نفي او منفي د امر دا ټول صيغونه یو راواخله، دې ته صرف صغیر وای. نو ان شاء الله د دې
ثلاثي مجرد اول بش د دې شپږو وانو صرف صغیر زده کو او بیا به د هغې نه پس انشاءالله بیا د ثلاثي مزید فی او د رباعي مجرد او رباعي مزید فی ابواب حل کوو انشاءالله. راتلونکي درس ور اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.